نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. اے خلق بشک وعدل د الله حق ده، دوکه دې نه کی تاسو لرا ژوند د دنیا ولا یغرنکم بالله الغرور، او دوکه دې نه کی تاسو په الله تعالی باندې هغه توکباز شیطان. ان الشیطان لکم عدو، بشک شیطان استاسو دشمن دې، پتخذو عدوا، دشمن ونیسئ. انما يدعو حزبه ليكون من اصحاب السعير، د خپل ډله بلې دې د پاره چې د جهنم ډله شي، د جهنم خاوندان شي. سورة فاتحه آیت نمبر 5 او 6. انسان په دنیا کې چې اوسېږي نو د دې دریو حالاتو کې به دې په دنیا کې وي خامخا. علامه ابن قیم فرمایي انک فی هذه الدنیا تتقلب بین احوال الثلاث، چې پر دنیا کې ته اوسېږي نو په دریو حالاتو کې به ته ژوند تېرې. نمبر 1 حالت چې دی نو هغه نعمتونه دي چې انسان ته الله ورکړي دي، و زه دغه نعمتونو تحت دې څه کوي، شکریا ادا کوي او که ناشکري کوي. که فرض که دی د نعمتونو وایي چې زه شکرګزار یم، نو 3 کارونه به دی په دې نعمت کې کوي، نو هله به دی د نعمت شکریا ادا کوي. په دې وجه باندې وایي د شکر د وجود د پاره 3 ارکان دي، 3 بنیادونه دي چې د الله د نعمت شکریا ادا کوي. نمبر 1 الاعتراف بنعم الله باطنا، دی به پټ سوچ کې په دې باندې چې الله تعالی ماته دا نعمت را کړی، دا نعمت را کړی، دا یې را کړی، دا یې را کړی دي. دا اولنی رکن دی چې یو سړی وایي زه د الله د نعمتونو شکریا ادا کوم، مال ژوند را کړی دی، مال اسلام را کړی، مال ایمان را کړی، مال صحت را کړی دی، مال و دولت را کړی دی، بچی را کړی دی، جایداد را کړی دی. هر یو سړي خپل یو نعمتي جاندرون کې هغه په دې باندې پوهېږي. نو اولنی رکن د شکریې د ادا کولو د نعمت هغه دا دی چې دی په باطن کې دا نعمتونه د الله د دې اعتراف کوي، د دې اقرار به کوي. څوک به دې خبر نه وي، خو دی به پټ چې دی نو هغه اعتدال کېږي چې کله انسان د خپل ځان نه لاندې ته ګوري، نو په باطن کې به دی بیا اعتراف کوي. او چې کله دی د خپل ځان نه بره ته ګوري، نو به خود به خود د نعمت ناشکري کوي. د انسان چې که نه تاسو د انسان مثال چې کومه دی نو د ونې دی، دا بوټه چې سړی نه هلکې که نه اول کې سي غوړي، او بیا چې کله میوه ونیسي هغه میوه هم ډېره مزدار وي، غټې غټې دانې او غوړ غوړي مزدار وي. په خپل لاس یې لاندې کړي او څه وخت بعد چې کوم دی څو کاله تېر شي چې وګوري یو څانګه به کې خرابه شوي دی ولګي، کږه وږی یا داسې چینجو مینجو والي دی ولګي هاتې کټ کړي. وایي زه خیر دی دا نوره ونه خوشته. بیا ورو ورو چې دی نو چې بله څانګه پکې خرابه شي هغه بل ځای ته کټ کړي، بیا بله خرابه شي یا بل ځای ته کټ کړي. په دې طریقه باندې هغه ورو ورو کېږي آخر هغه ونه د سټ نیسه کټ.
دا انسانان همداسې دا یخته نه دی، یخته د انسان چې کله سپین شي یو یخته دو پکې نو هغه وایي چې لکه دا تي وباسه، چې بیا ورو ورو کېږي چې وایي چې لکه ایستلی دی اوس ګران دی، اوس خو دا شپېته او یخته شوې چې اوس ورته تور رنګ ورکړه، بیا ورو ورو کېږي چې بیا اوس ټول رنګ کا، بیا په آخر کې هغه رنګ هم په سړي باندې بوج شي چې وایي هلکه اوس پرېږدوی نه شو مړوی. خو چې کله ته لاندې ته ګورې نو ته به د دغې نعمت شکریا ادا کوې، او که ته د ځان نه بره ته ګورې نو ته په اندرون کې د اعتراف په اقرار د نعمت نه کې په خپل پټ زړه کې. هغه علامه عمر ابن عبدالعزیز رحم الله یو ځل کور ته راغی، علامه ندوي نقل کوي، سلیمانی ندوي رحم الله خپل کتاب کې سیرت ته عمر ابن عبدالعزیز کی، نو د بچو یې دغه درې ښځې وې، کومه چې د عبدالملک لور وه او د تره لور وه او د بادشاهانو د بادشاه لور او د بادشاهانو خور وه، د سلیمان او د ولید او د هغې غټو غټو خلکو د هشام او د خلکو خور وه. دا په ایمان کې سړی ژوند تېر کړي ډېر اساني، د بیمانۍ ژوند ډېر ګراني. په ایمان کې ژوند تېرې نو بس ته معمولي شی هم شکریه به ادا کوې، څوک ټیک ټاک ژوند دی، کینه به در پکې نه وي، بغض به در پکې نه وي، حرص به در پکې نه وي، بې ځایه امیدونه به نه وي، ښایسته ژوند دی. نو ژوند خو چې خراب کړی دی نو د حرص او لالچ او کینې او بغض او د بې ځایه امیدونو خراب کړی دی، بې ځایه امیدونو او 19 او شل کېږي نه که نه هغه خبره دی ژوند خراب کړی دی، چې دا د شلو سوچ کوي که نه د ژوند بربادي. چېرته یو کس و یو ډېر لوی مالدار و، سیټ په و څه شی به و، دا سیټان خو چې څومره دي دا خو یا سیټ نوم پې کېده چې بیا د پیسې اخیستل ګران کاري، ځینې پکې اوسخیان یو، ځینې پکې داسې نو هغه هم چېرته غټ مالداره شی و چې روزانه به چې دی نو دغه لوبیا راوړه، یا ښځې ورته ویلې چې غرق شي هغه کوزه خرګاړۍ والا دی، خیمه کې اوسېږي، شپه ورځ چې غوښې خوري، او تا زموږ چې کومه دی نو په کلونه وشو په غوښې پسې یې ړانده کړي یو اختر او بل اختر یې خورو. هغې ورته ویل ښځې په غم یې ماخته کوه، په غم یې ماخته کوه، ښه ژوند دی تېروې خبر نه دی څنګه. نو هغه لګېدلی د شپې چې کومه دی 19,000 روپۍ د کور مخې ته د خیمې مخې ته ورچول دی، چې 100,000 روپۍ راغېستې ښځې ته ویلي دي چې دا دې بر کور نه به راوړېدلي، هغه ولې وړي دي، هغه چې زموږ خو نه دي، خاوند یې انکار کړی او ښځې ته یې پته نشته. وایي سبا چې سړی وځي نو ته یې خاوند وایي داسې خو ځای خو چې ته غوښې مخې رانه وړې، ویل چې ولې وایي لوبیا راوړه، وایي ځکه چې دا 19 چې شلې کړو چې چېرته بې ځانله کور واخلو. نو یو 2 هفتې بعد چې کومه دی نو هغه ښځې خاوند ته ویلي دي چې څه دم دې پې ورکو کړی وایي چې ولې وایي چې هغه خو هم زموږ په شان شپه ورځ لوبیا خوري. اول ښځې ما درته ویلو چې 19 او شل کېږي نه، دا چې کومه خلک وایي که نه 19 او زه شل کومه نو دا حریصي، دا کینهګري، دا د نعمت شکریا نه ادا کوي، دا د نورو خلقو سره امیدونو کې مقابلې کوي، په بره باندې رواني، به دې پریشانه وي. نو لیکن چې کله ده کې حرص نه و، ده کې لالچ نه و، کینه بغض او حسد نه و، څه ول الله ورکړي دی دا ټیک دی، بس دا د الله فیصله ده، بس دا ټیک دی. نو بس دا سړی بیا سوي دا هم اقرار کوي، اعتراف په اندرون کې کوي د نعمت هم، او د ژوند پر امید وي، دا د سکون سره چې وي، که دی وچه روټۍ وخوري هم مطمئني، او که دی چې کوم دی نو معمولي غوندې جامې اغوستلي نو هم مطمئني. لکه نن سبا رټونه زیاتې ناشکره چې دي دا ښځې دي، او دوی د کپړو شکریه خو بالکل خوراک خو پرېږده، خو د کپړو شکریه بالکل نه ادا کوي، چې په اندرون کې پریشانه دي. ځکه چې کله دې مارکیټونو ته وګوري او یو زنانه وایي چې ما په 10,000 روپۍ کپړې اخیستلې دي، نو بس دې دننه په اندرون کې دا کرل لیبر شروع کړي، بیا ځان هم خرڅوي او په کرایه هم راوړي او په نسیه هم راوړي او خاوند هم پټوي او هر څه کوي، خو لیکن دی به دغه جامې اخلي، بس پریشانه به وي، خو په هغې خوشحالېږي نه، ښه پریشانه شي، د هغې نه واغوندي ښه بیا په بل ښه پسې ورپسېږي. دا څه وي، دا هغه انسان دی چې په اندرون کې د نعمت شکریه نه ادا کوي. نو اولنی رکن
هغه دا چې د انسان د اولني حالت سره تعلق دی چې نعمت د هر انسان سره دی، د هر مسلمان سره د الله یو احسان دی، یو ښېګړه ده، یا ډیره ده یا لږه ده. خو دې اولنی رکن د شکریې د دا کولو دا چې دی په اندرون کې اعتراف کوي، اقرار وکوي چې پروردګاره تا ماله ډېر لوی نعمت چې کوم دا څه دا راکړل. دویم نمبر تحدث بها ظاهرا، الله تعالی چاله ښه ورکړي دي، څه ورکړي دي، نو دی به د هغې اظهار کوي، د هغې اظهار به کوي. ځانه به داسې شی نه جوړوي چې د دنیا مال و دولت ورسره دی او تا ته به یاره جي مال یو 80,000 روپۍ قرض راکړه. دا 80,000 روپۍ خو دته ضرورت نشته، دا ولې غواړي؟ دا د دې دپاره غواړي چې څوک ماته ونه وایي چې یاره زمونږ څه پیسې په کار دي، که څه زکات مکات یا څه خیرات دي، دا مال راکړه. او دا لوښي په دې علاقه کې ډېر زیات دي. نه، نو دویم نمبر دا دی چې ته به د خپل نعمت اظهار کې د زکات په ورکولو، په صدقې باندې، په خپل وجود باندې، په خپل بچو باندې، ښه خوراک، دا نه چې یاره به هغه به سر وهلي بر وهلي چې کومه دی نو ګرځې او دغه شانتي به زکات هم نه ورکوي. نو دویم نمبر رکن د نعمت سره اظهار د نعمت دی، دا خپل نعمت په ښکاره کې، دا مال و دولت چې کومه دی دا په خرچ کې، د دې نه مه هېرېږه چې ته وایې چې هلکه زه به نظره شم، نو چې د نظره شي زکات به نه ورکوې، بیا خو فرض مونځ به هم نه کوې، ځکه چې بیا به هم نظره شي چې روغ موټ دی سم سنډکې دارې جومات ته راځي، بیا به خلک دا خبرې کوي. نه، دویم نمبر اظهار څه کې د نعمت کې، په خپل ځان باندې هم، په خپل بچو باندې هم، په خپل خپلوانو باندې هم، او زکات په ادا کې. دریم نمبر د نعمت شکریه داره چې ته به د الله په طاعاتو کې دا خرچ کې او د معاصیاتو نه به ځان ساتې، نو هله به نعمت څه شي دا به پوره شي، تا د نعمت صحیح شکریه ادا کړ. دا علامه ابن قیم فرمایي چې انسان په دنیا کې اوسیږي نو د ده په دریو حالاتو کې اولنی حالت سره خپل تعلق د نعمت سره دی. نو د الله تعالی نعمتونه دا په دنیا کې چې کوم په تا باندې دي، نو د دریو خبرو په دریو ارکانو باندې به دا شکریه ادا کېږي. نمبر 1 ته په خپل اندرون کې اعتراف او اقرار کې د نعمت الهي چې الله ماله ډېر څه راکړي دي. دویم نمبر په خپل ځان باندې، په خپل بچو باندې به تحدث کې د دې اظهار وکړي. او دریم نمبر دا په طاعاتو کې تقسیمې، په طاعاتو کې به خرچ کې، په معاصیاتو په ګناهونو کې به نه خرچ کې. لکه نن سبا دا متلي چې دي که نه، دا دروغ نه دي، دا متلي دا دروغ نه دي، دا ټیک دي. ویا مولا جماعت کې امامتي کوله، خو ورته وایي چې یاره ته به څه غواړې؟ وایي زه هېڅ هم نه غواړم، خو د ډم نه چې کومه دی راته لاندې مه ګورئ. تاسو ولې چې کومه دی نو د دوپړو باجو د ډمانو نه چې کومه دی د جومات امام او ملا ته سپک نه ګورئ لاندې. چې اهمه خبره چې کومه دی عقد نکاحي دی، نو چې نکاح درله تړي نو په هغه نکاح کې چې کومه دی نو مولوي صاحب له 500 روپۍ ورکړي او دوپړو باجو والا چې کومه دی نو هغې له په 1000 روپۍ ورکړي. نو هغه ورته ویلي د ډم نه به راته لاندې نه ګورئ. نو بس خبره ختمه شوې. نو پخوانۍ زمانه ده، په یوه شپه کې چې کومه دی نو هغو چې کوم ډمان نه وسي 15,000 روپۍ ورته راغونډې شوي دي. نو چې کله دوی نکاح په دویمه یا په درېیمه ورځ تړي، مولوي صاحب راغلی، خو ګواهان یې دې نیولي که نه، هغه د جومات کمانډر نه چېره کمانډر بیا به تختې نه. دا خو اسان کار دی، تا ته د ملا د ډم نه لاندې ګورو، ته خو زموږ د جومات امام یې. صحیح ده. خو چې کله هغه نکاح تړلی دی چې دې څومره پیسې وایي چې ډم لم څومره ورکړي دي، هلته خو هغه کسان پې کېنولو چې 25,000 روپۍ راوباسي. نو 25,000 روپۍ ډم له ورکولو له جایز دي، په هغې نه خفه کېږي. لیکن د جومات مولوي صاحب له چې کومه دی نو د میاشتې 200 روپۍ چې کومه دی دا نشي ورکولی. او چې کله به قاري صاحب طالبان وړو ته سبق وایي نو 1,500 روپۍ چې کومه دی نو دا پیس نشي ورکولی. دا عجیبه کار دی. یعنی څومره پاکستان دی سر، پاکستان کې 82% خیراتی سبق ویل کېږي، اسلامي 82% خیراتی سبق ویل کېږي. 18% کې په 18% کې چې 200 روپۍ پیس چې کوم ادا کېږي، دا مجموعي حساب کتاب دی.
مجموعي وای وختي ورځو کې زموږ سره یو درې څلور کاله مخکې شاګردان ډېر مالدار وو. ما له غوایي زامنو مال ستاسو پلاران چې کوم دی په هغه بچو باندې څومره پیسې لګوي د میاشتې په یونیورسټو کالجونو کې وایي دومره، او مال ستاسو هغه پلار هم د سړي زامن هغه نه دی او نه تاسو د سړي زامن یې. اوسه پورې دا سوچ هم ونه کړو چې هلکه د خپلې مدرسې له خو چې کوم دی نو لږې پیسې د هغه پلار نه واخلو، یا هغه پلار هم سوچ کړی وی چې هلکه دا دوه بچي پکې مونږ لېږلي دي نو راشه چې دوی له خو څه ورغنا نه ورکوي. دا خرچه ورته څه ښکاري؟ دا ورته پالتو ښکاري. د دې وجې خبر هم دا راغله چې په طاعاتو کې لګول ګران دي، ور په معصیاتو کې لګول اسان دي. بس پلار او مور پسې چې کوم دی نو په علاج یې نه کوم، او چې کله مړ شي د دې خیره ګزاره کوي، خو بیا دلته هم څه قصې لږې بدعات رسومات شروع شوي دي. دا د دیګ د ډنګ د خیرات چې کوم دی نو دا دې پیدا نن سبا نشته چې دیګ دې پکې ټنګولی نه نو خیرات نه لري. دا نه چې خیرات ګناه ده چې په اوله او دویمه درېیمه او یا په جمعې او یا څلوېښتمه او یا کلونه پکې نه وي نو بیا چې هر ټایم خیرات کوي پابندي نشته، خو پیدا پکې نشته. پیدا پکې ځکه نشته چې هغه کم خلک حاجتمند دي که نه هغوی ته څه میلاو نه شو. د یو وخت روټۍ مالداره هم وخوړه او غریب هم وخوړه، چا په کور کې چې کوم دی نو داسې ونه شو چې هغه روټۍ پرېښودله پخې نه کړه. خو ګټره دغې 2 لکو روپو په ځای باندې 2 لکه روپۍ دي، د دې په ځای باندې ته یو 50 یا 40 یا 30 کورونه چې کوم دی د میاشتې آبادولی شي. نو اول نه کې د هر شي خپل یو ټایم وي. د انسان نه دی الله یو عقل او شعور ورکړی دی، او دې شعور دپاره یو دنیا کې یو ماحول هغې ته مقتضای حال او ظاهر مونږ وایو. دې ته به ګورې لکه دې مثال یو سړی دی اوس هغه غریب لغړ ناست دی او ته خیرات کوم او ولاړه غوښې دې راوړې په دې خوله کې ورته ورمنډې لکه هغه لغړ دی جامې وله راوړه، پیزار اوس نشته پیزار وله راوړه. هغه بیمار دی دغه علاج وکړه نو دی ولګي نو هغه بیمار علاج ته ضرورت نشته، دا نشته خو په خوله کې ورته نوڼې ورمنډي. دا بدعت د خیراتونو د بدعتونه خو پخوا نه دي بدعتیانو مریانو ځکه چا وله څه ورکول به نه لوی راشه وایي چې په بله طریقه خو ګیرېږي نه، خو راشه په دې شیزونه خو راګیر کړو چې لږ څه خیرات خو راوړي څه خوراک خو راوړي. نو خو هغه خبره وه زړه خبره وه که نه چې مولوي صاحب ورته ویلي یو مالګه راوړی یو ګوتۍ چې په دې پولې واچوم نو سهار ماښامه پنځه سرېږم نو اوس څه ضرورت دی چې تاسو سهار ماښام شوتلو صابه راوړئ بل کار هم نشته دی. نو خبر هم دا چې دا اولنی رکن دی د شکریې د نعمت د ادا کولو اعتراف په خپل اندرون کې. دویم نمبر دا دی چې اظهار کول د دغې نعمت په خپل ځان او خپلو بچو په خپل اهل و عیال باندې. او دریم نمبر دغه نعمتونه د الله په طاعاتو کې خرچ کول. ستان الله ټول نه غواړي او نه د ټول په دې زمانه کې په هغه زمانه کې اجازت نه و. رسول الله فرمایل چې ته صدقه کې نو غوره صدقه څه ده؟ من ظهر الغنا، د مالدارۍ د شانه چې کومه دی کوه. دی ته نه دي ویل چې ټول هر څه لاړه د ابوبکر صدیق ته ځانه جوړ کړه، نه ته ابوبکر صدیق په شان دی نه. نبی علیہ السلام قانون پیش کو، قانون چې ظهر الغنا چې کومه دی نو دا کوئ. دویم نمبر حال د انسان په دنیا کې به وي د امتحاناتو سره. امتحاناتو سره چې ته مخامخ کېږې نو په هغې کې به ته یا پاس کېږې او یا فیل کېږې. لہذا د پاس کېدو دپاره هر امتحان کې سړی ځان کامیابوي نو په هغې کې صبر پکار دی، او صبر چې کومه دی نو دا په 3 قسمه د امتحان په پاس کېدو کې. نمبر 1 حبس النفس عن التسخط بالمقدور. نمبر 1 خبره دا ده چې یو سړي باندې امتحان راغی یا د مال یا د دولت یا د صحت هر څه چې راله، خو دې چرته هم چې کومه دی په تقدیر باندې اعتراض نه کوي. دې خپل ځان یې راټینګ کړی دی وایي دا د الله فیصله ده او زه پرې راضي یم، د الله فیصله ده او زه پرې راضي یم. دا اولنی چې کومه دی نو په امتحان کې د پاس کېدو اولنی نښه ده، اولنی رکن دی، بنیاد دی چې دا څه دي؟ دا بس د الله امتحان دی او الله په تقدیر کې ما رپا لیکلی زه پرې راضي یم. دویم نمبر وحبس اللسان عن الشک و الی الخلق. خلقو د شکایتونه هم نه کوي. شکایت پېژنې لکه نن سبا زموږ شکایت چې کومه دی نو هغه ته زه خو شکایت نه کوم،
ما خو دا نه دي ویلي چې الله تعالی زه موندلی یم او داري او داري سیمه نه دي ویلي، نه حدیث دې نه دي ویلي، خو چې کله ستا نه څوک تپوس وکړي چې څنګه یې، دی ورته وایي چې تباه و برباد شوم، ټوله شپه مې داسې وه، ټوله شپه مې داسې وه، ټوله دا سړی ستا علاج کوي؟ نه جي. تا ډاکټر له بیایي؟ نه. تا دمی؟ نه جي دمی مې هم نه. تا د لاس نیسي بازار ته دي بیایي؟ نه دام نه کوي. ستا فریاد چې کوم دی چا ته رسول غواړي چې هغه تا سره تعاون وکړي؟ نه جي دام نه کوي. نو څه کوي؟ دی ستا سره تعاون نه کوي، ستا علاج نه کوي، تا دموي نه، تا پشاکوي نه، تا چا له بیایي نه، ستا فریاد چا ته رسوي نه چې ته په اشاراتو باندې ورته فریاد کې چې هلته ورسوي چې هغه سره تعاون وکړي، امداد ورسره وکړي، نه دا نه کوي. نو سیده الحمدلله ولې نه وایي چې تا هغه ته وایي چې یاره بېګا تباه و برباد شوی یم، بس څه ژوند دی او څه خوښه ژوند دی او غوټې غوټې ژوند دی او دا ژوند دی او هغه ژوند دی. الحمدلله وایي ټیک ده، خپله بیماري بیانولی شي ډاکټر ته بیان کړي چې علاج دې وکړي، حکیم ته بیان کړي چې علاج دې وکړي، یا یو دم والا چې څوک دې صحیح دم کوي هغه ته بیان کړي چې دم دې کړي، یا پلار او مور ته ووایي چې تاله پیسې درکړي، خاوند ته تاله پیسې که ښځه دې مالداره جو ښځې ته ووایي چې پیسې درکړي، یا یو دوست دی ملګری دی هغه ته سخت بیمار یم یاره خو څه هېڅ هم نشته دی ډاکټر له به څه لاړ شم نو هغه ته ووایه پیسې به درکړي، یا وایي یار تکلیف دی خو ډاکټر تللی نه شم، پیسې هم را سره دي، هر څه برابر دي خو تللی نه شم، څوک شته نه، به دې بوځي. ولیکن دا خبرې نه دی او چې بس څوک هم تپوس کوي نو دا وایي چې یاره عرب به په دې کې منې، عرب چې کوم دی نو هغه د ډېرو مسلو سره او ډېرو کمو سره پکې یو څو صفتونه داسې غوره غوره صفتونه دي چې یاره واقع د ډېر اوچت صفتونه دي. یو مشرکان نه دي، موحدین دي، د شرک نه ځان مکمل پاک کړی دی. یو بدعتیان نه دي، د سنت تابعداري دي، دا پکې نشته دی. بل ناشکره نه دي، ای به پکې ګناهونه وپکې وي، بغاوتونه وپکې وي، ډېر څه وپکې وي، په هم کې لږ دي، لیکن په هغو کې ناشکري نشته دی. بس الحمدلله دا به وایي. بد نظر لګولو چې کوم دی نو هغه ټول لارې بندوي، ماشاءالله به وایي، بارک الله او تبارک الله به وایي، دا به د هغوی الفاظ وي، سبحان الله به وایي، انشاءالله به وایي. دا الفاظ په دې خوله باندې هغوی راړولي دي، موږ هم پکار دي راواړو. نو په دې وجه باندې که ته په دې انداز باندې ووایې چې یاره زه الله موندلی یم او دا خو د ناشکري شکایت وکړې، لیکن که ته په دې انداز باندې چې دا کومه قسمونه او کومه خبرې ما وکړې دې نه علاوه تر الحمدلله په ځای باندې ورته خپل فریاد کې نو دا هم سره د الله په تقدیر باندې شکایت دی او په الله باندې شکایت. دریم نمبر په امتحان کې د پاس کېدو دپاره وحبس الاعضاء نفعل الجزع والفزع، چې کله تا باندې غم راغی دا د غم امتحان دی او خادي راله د خادۍ امتحان دی. د غم په امتحان کې دی چغې چغې ونه ایستې، ځان دې ونه وهو، یخته دې را ونه شو کول، خپل النګی دې ونه وهو، خپل ځان دې فریادونه دې ونه کړه او داسې چغې او نارې دې ونه ایستو، د دې مطلب دا دی چېرته په امتحان کې پاس شوې. یا په خادۍ کې امتحان کله خادۍ وي کله امتحان دې ته نه وایي چې خامخا په تکلیف کې دی، امتحان کله په راحت کې او کله په زحمت کې دی. فی النقمة والنعمة وایي. عبدالله ابن عباس فرمایي چې کله په نعمت کې امتحان وي او کله په نقمت کې امتحان وي، کله په غم کې امتحان دی او کله په خادۍ کې چې کوم دی نو څه وي امتحان وي. اوس په خادۍ کې امتحان راغی او د خادۍ امتحان خو تاسو ته معلوم دی، خادۍ امتحان لري اوس درته ګوري، تاسو خو تاسو چې کوم دی د مولوي صاحب کور ته ګورئ، د مولوي صاحب د زوی واده دی چې څه به کېږي، الله دې خیر کړي، ګړزې پې ګوښه بیا به څه کوو والکه زه به ذمهوار نه یم وګورئ، زه به یم نه ځکه به ډزې کړي. خبره دا ده چې اوس مولوي صاحب ته تاسو ګورئ، نو ولې ته د مولوي صاحب نه کم یې، ته خو هم سم ځان ته داسې مسلمان نه چې د ملا درته سخت کار یم نه، نو بس خانه یو غرب به جوړ شي. ولې د خوشحالۍ بعضې خبرې چې کوم دی نه څه ممانعت نشته دی. ماشومان دې څه چل ول کوي خو چې دا ته دومره په لکاو روپۍ چې کوم دی په دې ډزو باندې چې دماغ خرابوي، دماغ خرابوي د خلکو. زما خیال نه راځي چې 80% خلک دا نه خوښوي، مړه وایي دا څه غضب دی، وایي څه قهر دی. او بیا د شپې د 12 بجو نه اخوا شروع وکړي چې په هغه وخت کې الله تعالی چې کوم دی اسمان اول ته راځي، په ثلث اللیل کې الله تعالی اسمان اول ته راځي او وایي څوک شته زما نه وغواړي، او ته وایي چې او زه غواړم څه غواړې، او په ډزو شروع وکړي په ډزو باندې. نو اوس خو کلاشینکوف بندي شوي دي، اوس دا نور په کواس کې راوتی دا هغې نه هم خطرناک دی.
ځکه دنیا چې کوم دی کیمیکل ته خارجېږي او ورسره چې کوم دی دماغو طبعي ده. نو هم به په نعمت کې او هم به چې کوم دی نو په تکلیف کې ته څه کې ځان صابر کې. نو دې وجه نه دې امتحان کې په دې حالت کې تپاس شو. نو د انسان دویم حالت سره د ابتلاګانو سره دی، یا په نعمتونو کې دی او یا په زحمتونو کې دی. که په تکلیفونو کې وي، نمبر 1 خبره داره چې خپل نفس په چې کوم دی ته تقدیر خلاف چې کوم دی نه استعمالي څه باندې تقدیر زما سره داسې وکړه او داسې وکړه. د الله په تقدیر به اعتراض نه کوي، په ژبه به شکایت نه کوي، او اندامونه به د جزع فزع نه او د بې صبرۍ نه د دې نه ساتي. نو د آیت په باره کې الله فرمایي انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب. داسې خلقو ته وایي زه بې حسابه چې کوم دی نه څه ورکوم، مال او دولت هم ورکوم، او دوی له چې کوم بدل هم ورکوم، او جنت هم ورکوم، معافي چې کوم دی دا هم ورته اوله کوم. دریم نمبر د انسان حالت چې دی نو هغه دغه امتحان علاوه د خپل نفس او د شیطان او د خواهش سره مقابله ده. دا دریم حالت دی. د دې دریو حالتونو انسان منوځي، یو د نعمتونو سره مخامخ کېدل دی، یو د امتحاناتو سره مخامخ کېدل دی، یو د خواهش نفس او د شیطان سره مخامخ کېدل دی. د ټول لغت شیطان دا د خواهش او نفس دی، دا انسان چې کوم دی بربادوي. او شیطان چې کوم دی نو هغه تا ته پتون ټپولی دی چې هغه زه تا خو پرېږدم نه. نو قرآن ورته وایي چې زه تا خو پتون ټپولی دی، خو ان عبادي لیس لک علیهم سلطان. زما چې بنده وي که نه نو ته خو څه کوې چې تاسو ټول راغونډ شئ، نو ما هغه ته څه نه شوی دی. لکه عمر فاروق په شان دي بنده چې شیطان ابلیس په تېرېدو. خلک کوي که نه د انسان چې کوم دی د شیطانانو د پیریانو نه یېرېږي، او د شیطانانو کمانډر او د شیطانانو مشر ابلیس هغه د عمر فاروق نه یېرېدو. نو د عمر په شان دي ایمان دې چې جوړ کو ستانه به هم یېرېږي. خو چې د عمر په شان دي ایمان نه وي بس مونږ خو دغه ټینګېدی نه شو. نن سبا خو زموږ ایمان دغه ایمان دی چې تش په کوډو منترو پسې خلک ورپسې دي. معمولي غوندې څه چل شوی نه وي، او هم عقیده لاړه شي برباده شي، او هم هر څه لاړ شي برباد شي. دا سوچ نه کوي دا زه کوم څه، دا په کومې اعمالو کې زه چې کوم دی نو اخته یم ټینګېدی نه شي. زموږ ایمان ډېر کمزوری شوی دی، ډېر بېکاره ایمان دی. په دې زمانه کې زما خیال دی چې نه ایمان زموږ خواهشات ته ټینګېدی شي، او نه ایمان زموږ مالیات ته ټینګېدی شي، او نه ایمان زموږ د کوډو منترو ته ټینګېدی شي. نه شي ټینګېدی که نه. قسم دی زکات پیسې راشي ټولو ته پته را چې دا زکات پیسې دي، دا ټول مالداران چې کوم دی د هغوی نومونه دا یې پکې لیکلي هغوی یې واخلي. 10,000 روپو ته نه شي ټینګېدی مړه. د رمضان پیکج راغلی او ټول چې کوم دی نو ناظمانو غیر ناظمانو پکې ډېر ټول غیر مستحق لیکل دي. دا مالداره کونې دوی اخیستلي، شرمېږئ هم نه، ځان مړ کې ځان دا ردلتوب پیسې اخلئ. دا خو د هغې خلکو دپاره چې مستحق وو، دیاړي مزدوري نه شوه کولی، محتاجه خلک وو. ته 10,000 روپو ته نه شي ټینګېدی. اعتراض په هغه سړي باندې کوي چې هغه په تخت باندې ناست دی. که به دغې تخې ته کېنولې قسم دی ته به د هغې نه بدترې. ستا خو اوس د دغې 20 روپۍ او 2 روپۍ دي وواله. خو که تاله اوس چې کومه دی د یو کرب میلاو شو یو کرب هم وهې، هغې ته هم نه شي ټینګېدی. او داسې خوشحاله شي چې رجي ما پکې نومونه ولیکل، یو شی پکې لیکلی یو مردار یو خر مخکې ورځو کې. ما ته څه پته وه؟ ما ته پته وي ما به سم برابر کړی وی، خو ما ته پته نه وه. وایي جي ما پکې مستحقین لیکلي، پته ولګېده چې ټول هغه غیر مستحق لیکل دي. مستحق څه ته ویل کېږي؟ خپل کور ته. دا ستاسو په دې خال کې پخوا نه زکات یو کمانډر اوس مړلی ور رسېدلی دی. نو زکات هغه رجسټر مونږ کتلو نو په هغې کې نومونه ناشنا دا څنګه نومونه دي؟ هغه د نوسي نه نیکه جوړ کړی، نیکه نه نوسی جوړ کړی، د زوی نه پلار جوړ کړی، پلار نه زوی جوړ کړی، په یو کور کې چې 14 کسان وو. دا چلونه وو. څه به کوئ سبا له احتساب چې شروع شي؟ نن خو ټیک ته احتساب نشته دی، ځکه چې غله مشران دي او غله کشران دي. کمې ادارې له ورځې نو غله، کمې ادارې له ورځې غل. څو غله نه دي؟ ټیکهدار غل، ممبر غل، وزیر غل، وزیر اعظم غل، صدر غل،
هر اداره غلا، څوک په نیکۍ کې غلا کوي او څوک په بدۍ کې غلا کوي، څوک ګیرې خرۍ غلا کوي او چا ګټې ګیرې پریښې دي غلا کوي، څوک پټکي په سر کړي دي غلا کوي او څوک بې پټکو غلا کوي. نو نن خو ځای احتساب نشته دی، ځکه وطن خو دې دغه غرق دی، په وطن کې د سړي زوی نشته دی، او که چېرته څوک د سړیتوب خبره کوي هغه څوک پرېږدي نه. نو سبا چې میدان محشر شي نو بیا به پکې څه کوې؟ د الله مخې ته به څه کوې؟ هلته خو نه چې نسب چلیږي او نه به څه رشوت در سره وي او نه به دې پارټي وي او نه به دې بل څه وي او نه به دې بل څه وي، بیا به څه کوې؟ لغړ تو غړ به ولاړې او د الله مخې ته به ترجمان ته به هم ضرورت نه وي، هم به په خپله قاضي یې، هم به په خپله ګواه یې، هم به په خپله فیصله یې، هم به په خپله جرم یې. لاس به دې لګیایي، سترګې به دې لګیایي، غوږونه به دې لګیایي، خواهشات هر څه به لګیایي، ته به څه کوې بیا؟ نو دلته وایي چې شیطان غټ دشمن دی، نفس غټ دشمن دی. دې وجه باندې د درې حالاتو کې به ته ژوند تېرې. نمبر 1 حالت زموږ په دنیا کې چې وي دا به چا سره وي؟ د نعمتونو سره به وي. بیا ته خلاصه وایم دا زده کې دا سبق دی، تش تقریر نه دی، دا زموږ د دې نفس سبق دی. د دې دریو حالاتو نه بهر ته نه وځي. نمبر 1 حالت دا دی چې ستا به د نعمتونو سره تعلق وي، چا باندې لږ او چا باندې ډېر. د نعمتونو شکریې 3 طریقې. نمبر 1 پټ اندرون کې به اعتراف کې اقرار به کې د نعمت ته الله چې الله ماله ډېر نعمتونه راکړي، لاندې ته به ګورې نو هله به د نعمت شکریات ادا کړې. 2 نمبر د نعمت شکریه دا ده چې ته په خوله باندې اعتراف کې، اظهار به کې، په خپل ځان باندې به اظهار کې، په وجود باندې، په خوراک کاک، په بچو باندې. او 3 نمبر په طاعاتو کې به لګې او په معصیاتو کې به نه لګې. 2 نمبر حالت زموږ چې دی نه د امتحاناتو سره ده. په امتحاناتو کې نمبر 1 خبره داره چې خپل نفس په د تقدیر د اعتراض نه، په تقدیر به اعتراض نه کوي، دا امتحان دی د الله طرفه شته، بس په ما باندې دی. په ژبه به شکایت نه کوي او خپل اندامونه چې کوم دی نو دا به د جزع پزې او د بې صبرۍ نه په نیکو کې، په طاعاتو کې، په غمونو کې، په خوشحالو کې غلط نه استعمالوي. او 3 نمبر حالت زموږ د نفس سره دی او د شیطان او د خواهش سره دی، دې په مقابله کې. دا زموږ غټ دشمنان دي چې دې په مقابله کې پاس شي نو ته کامل انسان او کامل ایماندار شو، پاس انسان او پاس ایماندار شو. او که بدی کې ناکام شي نو بیا برباد انسان او ناکام انسان. الله دې مونږ کامیاب کړي او الله تعالی دې مونږ په خپل دنیا کې چې کم څه دپاره پیدا کړي وي هغه کار دې زمونږ الله تعالی واخلي. الله تعالی دې مونږ معاف کړي. دعا وکړئ. دلته یو زنانه وفات شوي ده، الله تعالی دې آصف مور، الله تعالی دې معاف کړي، الله تعالی دې د هغې بخشش نصیب کړي، قبر د عذاب جهنم د عذاب نه دې بچ کړي. مسور باندې کې څوک زنانه وفات شوي ده، کوم ځای کې ده؟ مسور باندې کې مسور باندې کې څوک زنانه وفات شوي ده، هغې ته دعا وکړي پروردګاره معاف کړي، بخشش نصیب کړي، قبر د عذاب جهنم د عذاب نه. او دې وطن ته دعا وکړي پروردګاره زموږ دې وطن ته محافظ او ناصر شي. الہ العالمین دشمنانو د بد نظر اندرونی بیرونی او د هندوانو سیکانو هر څوک چې دي پروردګار او دې وطن ته بد ګوري او د وطن د ورانولو د ذلیل کولو کوشش کوي، تیز ذلیل او رسوا او تباه او برباد او نیست و نابود کوي. او د دې وطن څوک حفاظت کوي او د دې وطن خیرخواوي، د دې خاورې، د دې ځمکې او د وطن د دې نوم پروردګاره ته امداد او تعاون وکړي، ته کامیاب کړي، زموږ د دې کلي ته محافظ او ناصر شي. اللهم اغفر لحينا وميتنا، اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة